په دې باندې بیا مختلف کتابونه هم لیکل شوي. لکه یو کتاب دی البرکات المکیه فی صلاة النبویہ صلی الله علیه وسلم. دا کتاب د درود شریف ډیر زیات د فضیلت حامل دی. د کتاب مصنف لیکلی دی چې کم سړی دا درود شریف دا کتاب داغه هفتوار خپل تقسیم دی چې د هفته په ورځ به دومره وي، د اتوار په ورځ به دومره وي، د ګل په ورځ به دومره وي، د نهي شروع زیارت جمعرات. نو په هغه ترتیب باندې ما دا کتاب ته په هر هفته کې نه دا د ژوندۍ روټین دی ته به لولې هر هفته کې باغه ختمي. دا غي په فضایلو کې لیکلي دي چې څوک دا کتاب پس مقصد ولولي. البرکات المکیه فی صلاة النبویہ چې دا کتاب څوک پس نیت باندې ولولي الله رب العزت دا هغه نیت او مراد پورا کوي. یو سړی په دې نیت باندې ولولي چې زما قرضه ده چې دا قرضه زما ختم شي، الله رب العزت بورلا قرضه ختم کوي. یو سړی په دې نیت باندې ولولي خو د نیت اخلاص او یقین دا لازمي دی. نیت اخلاص او یقین دا لازمي دی. او یې کنه وای قل هو غدا وای خله د مذوبله. نو مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې ستا هغه شان یقین نه دی برابر. کله چې دی په یقین برابرۍ بدی باندې کار کیږي. ستا دشمنی ده او دوی چې دا دشمنی زمونږ په دوستۍ بدل شي. دغه کتاب ولولا او د الله رب العزت له دعا وواړه، الله به دې دعا قبول کړي. څوک د حج د بار لولي چې ماته الله رب العزت د خپل کور زیارت را نصیب حج د بلار شي، الله رب العزت به قبول کړي. څوک د عمره د بار لولي چې ماته الله رب العزت د عمره توفیق راکړي، الله رب العزت به خپل کور ته روبلي د عمره د بار. د هر غرض د بار د هر مقصد د بار چې تیل ولې الله رب العزت بس هغه مقصد هغه پوره کوي. زما په خپل تجربه ده. یو ملګری زما دکان ته راغی کېناستو غب شپ مو لګو مالا کسه کوي وې عمره لازم نو د دې مکتبه ته راغلی ما د کتابونو د دکان ته ما وی چې کتاب را واخلم. نو یو کتاب مې راوغستو دا کتاب نوم دی عشاق کا عمره، یعنی کوم چې عاشقانی د الله او د الله د رسول نو چې هغه د عمره څنګه یو څنګه کول پکار داغه ته ما کله روانه بس ارسه می شوی دی بس سبب ورځ بځم. زما په دېړه کې دي سي ارمان ناغه رکاش زما سره پیسې نشتا، زما سره وسایل نشتا. چې زما سره وسایل وي نن بزم ته لوي زغم د نبی عليه الصلاه والسلام عاشق یم، زغم عاشق رسول یم. زما هم د ارمان دی چې زلا شمه د الله کور وینم، د الله د کور طوافونه وکما او مقام ابراهیم سره نوافل وکما او زمزم وسکما، د صفا او د مروه منډي واما او په حتیم کې منځونه وکما. دا خو زمام د اړه ارمان دی. او دا حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د روزه زیارت وکما او زه هغه مقامات وینما چې کوم مقاماتو کې د خیسته او خپل صحابه مدفون دي دفن دي، زه هغه کوسي وینما په کوم کوسو کې چې به حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم ګرځیدو. دا خو زمام د ارمان دی، خو زما سره وسایل نشتا. فورا زما سره باغه دراز کی کتاب پروتو جو روا مې غس البرکات المکیہ فی صلاة النبویہ صلی الله علیه وسلم. او شروع مو کې په دې نیت باندې کچری الله رب العزت مام قبول کی دغه خیسته زیاده بارا
تاسو یقین وکړئ کتاب لا ما ختم کړی نه و، کتاب ما ختم کړی نه و چې زما د عمرې د الله رب العزت د طرف نه د قبولیت فیصله شوی و او زه لاړم عمرې له. نو چې کله تلم نو احسان فراموش خو نه یم کنه، ما ته خو چې الله رب العزت دا توفیق راکو د دغه درود شریف په برکت یې راکو. نو کتاب مې د ځان سره ویوړو، کتاب مې د ځان سره ویوړو او د زړه مې د ارمانو چې چونکې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د درود شریف د محبت د وجې نه الله رب العزت زه قبول کړی یم، نو زه به دا درود شریف د اصحاب صفا چې کومه ډیرکۍ ده چې کوم ځای په کومه ډبه باندې به اصحاب صفا چې کوم صحابو کوم چې د دین اسلام اولنی طالب علمانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې استادو او دغه شاګردانو، زه په هغه ډبه باندې کېنم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې مخې ته به دا د درود شریف دا کتاب زه ختموم. ای الله مالا توفیق راکې. زه چې کله هلته لاړم ما ته دا آسان کار ښکارېدو چې کله هلته لاړم نو په هغه چبوترې باندې د اصحاب صفا چې کومه چبوتره ده نو په هغې باندې ځای نه و، دومره رشو او هر چا خپل مرادونه راوړي، هر چا خپل بزړه کې هغه عشق او محبت راوړي او د هغه اظهار کوي نقل تناسي درود شریف وللی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې. نو حیران ولاړو چې خدای پاک را په دومره خلکو کې ما د زی څنګه میلاو شي. نو د زړه غ طلب خو میو ارمان خو میو نو بدی کې یو عرب ناس او هغه سره خواته بل مرګري ناس ما ته دې وکړه اشاره ده تعال دی فرش زور علم جو په اشاره باندې ما ته زر کینا یعنی بل سره د بیان نسی یو څنګه پاسې د ډایرک کیناستم هغه چې بودره باندې کیناستم او بس دا کتاب می شروع. الله رب العزت رحم وکړو د دغه کتاب د ختمولو توفیق الله رب العزت ما ته په هغه چې بودره باندې راک او دا زما د لړۍ غټ ارمان او الله رب العزت پوره په یو ځل نه بیا امر علما سورج چلته هم راتلم به کتاب به ملوستو او جوړل